حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا مهيب قال حدثنا منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلم يدري اثلاثا صلى ام اربعا فلينظر اخفى ذلك الى الصواب فليتمه ثم ليسلم ثم ليسجد شده السهو ويتشهد ويسلم. نه په احناف مذهب سره چې په تاسو کې څوک په مانځه کې په شک کې شو چې د څلور رکعاته کړي دي که درې رکعاته کړي دي نو دی به څه کوي؟ نو په دې کې به دی اول د ټول نه اول به دی څه کوي؟ ظن غالب د تحري به کوي، سوچ فکر به کوي چې د دې یقین راشي یو طرف ته چې او ما څلور کړي دي، بس دا به بیا څلور حسابېږي، سیده سهو به کوي. ښه دا که د مونځ پوره و نو دا د دوه سجدې د څه دپاره شوي؟ دا بیا دغه کم شیطان چې تاسو ته دا وسوسه اچولې ده او تاسو په یو کار کې مشغوله کړی دی، هغه حدیث کې راغی اتا احدکم من ناه وذکره، چې کله یو خلاق تاسو ته راشي او تاسو په مانځه کې غلطیانې اچوي او هغه تاسو ته وسوسې اچوي یا تمناګانې اچوي، نو تاسو که چېرته په دې کې خطا شوئ چې یاره دوه رکعاته کړي دي یا درې کړي دي یا څلور کړي دي، نو احناف وایي چې په دې کې به تاسو په یقین په ظن غالب باندې به عمل کوئ، د هغې نه وروسته به دوه سجدې کوئ. دغه دوه سجدې د شیطان ملا ماتوي. ښه او که چېرته ستا مونځ پوره وي دا ستا دپاره نفل شوي. إذا كان له رأي والبناء على الأقل إذا لم يكن له رأي استوى. ګوره په دې بل کې د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه حدیث او د حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنه حدیث دواړه برابر دي، په دې خپل مابین کې څه تضاد نشته دی. احناف دا هم وایي څنګه چې ائمه ثلاثه وایي د احنافو نه علاوه، هغه وایي چې کله یو انسان په شک کې شو په مانځه کې چې د درې کړي دي که څلور، نو دی به په کم باندې عمل وکړي او بیا به یو رکعت ورسره بل وکړي او بیا به وکړي. نو احناف دغه هم وایي داسې نه چې د احناف مذهب نه دی. ښه او مذهب هم دا دی چې دغه به وي، خو که چېرته د ده ظن غالب یقین والا و، ځکه که ته پکې دا همیشه په کم عدد باندې عمل کوې نو د تحري والا دا کوم حدیث چې را روان دي نو د تحري والا حدیث خو بیا بې ځایه شو، نو په تحري باندې عمل کول ورسره واجب دی. استوى حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد حديث ابن مسعود فصار كل واحد منها قد جاء في معنى غير المعنى الذي جاء فيه الآخر، وهكذا ينبغي أن يخرج عليه الآثار